السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د اواز دی د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو او تاسو اورئ پروګرام ځلانده ستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنگش. ګرانو او خوږو اوریدونکو پروګرام ځلانده ستوري کې موږ تاسو په وړاندې د پښتو هغه ستوري راولو کوم چې په خپل په فیلډ کې مختلف کارونه کوي، همدغه شان د پښتو د پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې کوي. نو په دغه سلسله کې موږ ستاسو په وړاندې شاعران، پوهان، ادیبان، لوبغاړي او دغه شان نور چې کوم په خپل فیلډ کې مهارت لري هغه موږ ستاسو په وړاندې راولو. نو په ننني پروګرام کې به موږ خبرې کوو د پښتو ژبې یو ډیر عظیم شخصیت چې کوم کالمنګارو، ادیبو، لیکوالو، شاعرو ښاغلی سلیم راز صاحب په فن، د هغوی په شخصیت، د هغوی په ژوند باندې به خبرې کوو. سلیم راز صاحب په کال 1941 کې د مارچ په 29مه نیټه د ملک امان الله په کور کې په جاسده کې پیدا شوی وو. همدغه شان هغوی د عالمي کانفرنس د پښتو عالمي کانفرنس بانی چیرمن هم پاتې شوی وو. دوه د پښتو عالمي کانفرنسونه هغوی منعقد کړي وو. همدغه شان 22 کاله هغوی د انجمن مصنفین خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر هم پاتې شوی دی. د سره سره هغوی د مرګ نه لږه موده پس چې کوم دی هغوی د پښتو ادبي جرګې چیرمن وو. همدغه شان هغوی د انټرنیشنل کانګرس اف رایټرز بانی ممبر او د سره سره د اکاډمي ادیبات د اسلام آباد په هیات ممبر هم هغوی وو. ګرانو او خوږو اوریدونکو، راز صاحب د روس، افغانستان او د ګاونډي هیواد د هند د مختلف ادبي دورې هم کړې وي. د سره سره د هغوی شاعرۍ په اړه خبرې وکړو. نو د هغوی په شاعرۍ کې د انسانیت سره مینه وه. همدغه شان هغوی خپل په شاعرۍ کې د ظلم، سرمایه‌داریت او دغه شان د جاګیردارانه نظام چې کوم دی هغوی خپل په شاعرۍ کې په ډیرو موقعو باندې کې د هغوی نه نفرت چې کوم دی د هغې اظهار کړی دی. خوږو اوریدونکو، پروګرام کې یوازې ما سره موجود دی د پښتو ژبې یو ډیر غټ ادیب، لیکوال، شاعر دی، همدغه شان صحافي دی، ښاغلی سردار یوسفزي سره موجود دی. هغوی سره به د راز صاحب په ژوند په هکله، د هغوی فن په هکله، د هغوی شخصیت په هکله خبرې اترې کوو. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. سردار صاحب، مننه شیرازي صاحب، تاسو ډېر زیاته مننه چې موږ له خپل د قیمتي وخت نه وخت راکړو. دا ته ووایئ، تاسو هم راز صاحب سره ډېر پاتې شوي یئ، ډېر زموږ ژبو سره مشاعرې هم کړې وي. د هغوی شخصیت په هکله، د هغوی ژوند په هکله، د هغوی فن په هکله که زموږ اوریدونکو ته لږ ډېره اګاهي ورکړئ. ډېره مننه شیرازي صاحب. په محترم راز صاحب باندې څو خبرونه وړاندې زه ضروري ګڼم چې ستاسو د دې پروګرام، ستاسو د پروډوسر امین بنگش صاحب ډېره زیاته ستاینه او مننه پکار ده چې دې پروګرام له تاسو یو داسې رنګ ورکړو چې په دې کې داسې شخصیات، داسې میلمانه تاسو راغواړئ مختلفو شعبو کې چې هغوی خدمات دي، کوم کارونه دي، نو هغه تاسو په ډاګه کوئ ولس ته او خپلو اوریدونکو ته. هم د دغه ستاسو برکات دي، د امین بنگش صاحب د دې پروګرام برکت دی چې نن زما غوندې د پښتو ادب یو ادنا شاګرد ته په یو ډېر لوی شخصیت سلیم راز صاحب باندې د خبرو کولو موقع ملاویږي. سلیم راز صاحب باندې خبره کول یقینا چې زما غوندې د یو ادنا شاګرد د پښتو ادب یو ګران کار دی. خو راز صاحب دومره خوږ انسان و چې هغوی سره څوک پاتې شوي لږ یا ډېر، د هغوی شخصیت مقناطیسي شخصیت و، هغوی به انسان ځان ته راښکه. نو خامخا د هغوی باره کې ضروري دي، یو په ځان باندې فرض کړم چې په دې پروګرام کې د پروګرام اوریدونکو ته د راز صاحب په حوالې سره موږ څو خبرې وکړو. د راز صاحب په حوالې سره زه خو خپل یو 2-3 شعرونه هغوی روح ته ډالۍ کوم چې لرم خواهش چې هر انسان د خدای خوشحالي لري. زما خواږه یاران د خدای خوشحالي لري. د نړۍ هر یو کام ښه موړ او ښه خوشحاله غواړم، په تیره نر افغان د خدای خوشحالي لري. چې تور ته تور او سپین ته سپین وایي د شعر په ژبه، ملګرو دغه شاعران د خدای خوشحاله لري. نو راز صاحب هغه لیکوالو، هغه شاعرو، هغه مبارزو چې هغه څه لیکلي دي، څه ویلي دي په نظم کې، په نثر کې، نو هغه بیا عملي مبارز هم و. هغه شاعر ادیب سره یو سیاسي مبارز و. هغه یو ډېره اوږده مبارزه کړې ده، کوم چې ستاسو په خپلو خبرو کې وویل.
د هغې پیدایش یو بله خبره تاسو ته ووایم ستاسو دپاره هغه راز صاحب خو د ټول د لر و بر د ټولو پښتنو دی بلکې د ټولې دنیا د ځپلو قومونو راز دی. راز صرف د پښتنو نه دی د لر و بر نه دی بلکې په دنیا کې چې څومره ځپلي قامونه دي ځکه چې هغه د طبقاتي حوالو سره هغه د سرمایه‌دارانه نظام جاګیردارانه نظام خلاف هغه یو ډېر لویه مبارزه کړې ده. نو ستاسو دپاره دا وایم چې د ویاړ د خوشحالۍ احساس خبره چې راز صاحب بنیادي تعلق د بټګرام سره و د هغه نیکه نه چې کوم و نو هغه د بټګرام هزارې نه مانسیرې نه هغې بیا مایګریټ شو چارسدې ته سوکړ کلي کې دي دلته پاتې کېده همدغه ځای کې بیا د دې پیدایش شوی دی په کال 1940 کې د مارچ په 1 نیټه باندې ملک امان الله خان د دې پلار محترم چې په پولیس محکمه کې یو اعلی افسر و نو د هغې په نوکرۍ سلسله کې یو ځای بل ځای پوسټینګونه کېده نو ورسره راز صاحب ګرځېدلی نو موږ دا ویلی شو چې راز صاحب د ماشوموالي نه د مطالعې سره سره د مشاهدې چې کومه هغه دغه وه لمن وه د هغې نو هغه بیخي ډکه وه بلکل که تعلق بټګرام سره چارسدک ته بیا مایګریټ شو بیا هغوی چې کوم پرایمري تعلیم و هغه یې د بنو نه حاصل کړی د بنو نه حاصل کړی په کال 1940 هغه وخت چې کله پارټیشن کېده نو ظاهره چې لکه هغه وخت کوم تحریکونو کوم مشرانو راز صاحب په خپله لیدلي وو په خپله ورسره شامل وو نو دا هر څه چې بیا راجمع شي بیا هغه یو ډېر د هغه چې کومه مطالعه وه ډېره زیاته جوره او د شعرو نه هغې چې کومه شاعري وه نو هغې او په ځان باندې لاګو کړې وه عملي کړې وه چې زه کوم شعر لیکم نو په دې به په خپله عمل کوم هغه مثال په طور د غریب ولس باره کې هغه شاعري کړې ده د جاګیردارانه نظام خلاف هغه په شعر ویلی دی نو هغې سره سره هغه عملي کړی دی هغه عملي جدوجهد کړی دی هغه په هغې کې نیسې اخیستي په هغې کې سختې تکلیفونه تیر کړي دي نو پس د هغې نه د هغه نه راز جوړ شوی دی ځکه د هغه شخصیت چې کوم دی چې کوم یو منلی شوی شخصیت دی پښتو ادب کې زه دا ووایم مونږ تللي وو د هغې جنازې ته حاضر شوي وو ما چې وکاته په هغه ماین په هغې ماسخوتن شپه کې جنازې ته چې د لرې لرې ځایونو نه کوم راغلي په دې سختو حالاتو کې نو مونږ ملګرو دې ځای نه مونږ د اسلام آباد نه تللي وو محترم افکار صاحب زاهد صاحب او سلیم ناشاد څوک چې د راز صاحب د طریق رسم مصنفین مزدور جدوجهد د هغې یو رساله هغې کې هم د راز صاحب سره ډېر نږدې پاتې شوي نو هغه هم راسره نو مونږ په لاره خبرې کولې هلته هم چې بیا وکاته راز صاحب ټول مینهوال مین او تر اوسه پورې لا د راز صاحب مینان او چې کوم دي د هغې غم نه رابار شوي نه دي خو دا یو ډېره ښه خبره ده او د ډاډ خبره ده د راز صاحب د مینانو دپاره د پښتو ادب دپاره او د طبقاتي جدوجهد چې کوم دغه قافله د هغې دپاره چې راز صاحب مړ نه دی راز صاحب ژوندی دی ځکه چې د 2 کاله هغې د الله تعالی عمر ورکړو او هغې په هغه عمر کې هغه د خوشحال خټک یو شعر دی چې د نیکه نوم د یادګار پرېږده خوشحاله عقوبت له دې فاني دنیا نه تله شته نو نن که مونږ د بټګرام یا د سوکړ چارسدې او دغه ذکر کوو د راز صاحب د کورنۍ دا ټول د راز صاحب هغه برکات دي د هغې د هلو ځلو برکت دی چې هغې د شعر په ژبه کړي دي د نثر په شکل کې هغې کړي دي او هغې عملي جدوجهد هغې چې څومره مشران و هغه ټیم هغې چونکې تعلق چې کوم دی نو بیا دغه قوم پرست چې کوم سیاسي ګوند و باچا خان سره ډېر زیات نږدې پاتې شوي بلکې چې تاسو خپلو خبرو کې ذکر وکړو پښتو عالمي کانفرنس دا یو ډېر لوی دغه د راز صاحب چې کوم دی یو ډېر لوی کوشش و او یو دغه یو لارې چې یو مشر یو لیډر یا یو لارښود یو مبارزې چاته وښیي نو لار وباسي هغې لار وښکله هغې لکه یو دومره غټه پیمانه باندې پښتو علمي کانفرنس هغې کې باچا خان شریف په لومړي کانفرنس کې 2 غونډې هغې کړې وې او په هغې کې هغې پوره دا ملکونه جوړه کولي وو د ملکونو نه مختلف دانشوران ټولو په هغې کې شرکت کړی او هغې چې کوم د هغې قافلې خلک وو د هغې لار خلک وو د هغې سترګې پرانستې هغې ته یو نوې لار وښوله
چې په تنظیمونو کې دننه به څومره جدوجهد کې په انفرادي طور به څنګه کوششونه کې د خپل مقصد مرام دپاره به ته څنګه ځې ځان سره به ملګري څنګه بوځې په سړه سینه باندې په مستقل مزاجۍ سره په یووالي او قوت سره مدام هغې د مینې محبت دغه کړې ده لار ښولې ده خلکو ته په شاعرۍ کې د قوت د یووالي د ظالم خلاف ودرېدل. بلکې ما د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب یو پوسټ کته ډېر ښه هغې دغه کړی وه یو شریکه کړې وه واقعه چې په یو ځای کې یو ډېر لوی پروګرام و او هلته کې یو ډېر لوی شخصیت و هغه راغی او هغه د راز صاحب په هغې پروګرام کې مقاله وه هغې کې یو دوه درې مقاله نګارو چې په هغې کې یو راز صاحب هم و هغه مشر او ډېر لوی هغه و د مرتبې خاوند وایي چې هغه راغی نو هغه چې خبرې شروع کړې نو هغه په شاعرانو پسې لګیا و چې دا داسې دي دا داسې دي نو راز صاحب په هغې ډېر زیات بد وګڼل او هغه سټیج ته راغی نو هغې وایي چې یاره په هره طبقه کې په هره شعبه کې ښه خراب خو کېدی شي خو لکه دا جرأت چې ته په سټیج باندې رالې او تا د سیل مې هر یو رایټر هر یو لیکوال ته لکه بد رد ووایې دا خو تا ډېر سپک کار وکړو او زما په دې پروګرام کې مقاله ده او زه احتجاجاً دا مقاله نه اورم او زه دې پروګرام نه واک آوټ کوم او په یو شرط باندې چې ته به د خپلې ټولې خبرې واپس هلې او په دې سټیج باندې به معافي غواړې او راووته. دا هغه عملي شیرازي صاحب دا د راز صاحب هغه عملي ګام نو هغه راکوز شو سټیج نه او هغه بیا مجبور شو ځکه چې هغه پروګرام د لوی سطحې و د راز صاحب غوندې شخصیات پکې مقاله وه نو هغه مشر مجبور شو هغه لړ او سټیج ته او د ټولو نه معافي وغوښته خپلې خبرې واپس واخیستې او پس د هغې نه راز صاحب کېناسته پروګرام کې او هغه مقالې پیش کړه. نو دا یو وړه غوندې واقعه راز صاحب د خپل عمل نه خپل فالورز خپل مینوالو خپلې قافلې ته دا څرګنده کړې که چېرې ته په خپل موقف باندې کلک ودرېدې نو بیا هغه د علامه اقبال هغه شعر راته رایاد شو بیا وایم چې تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجیب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے کنه نو راز صاحب هم وایي چې که چېرې تا د خپل عمل نه دا ظاهره کړه نو دغه واقعه نه دا څرګندېږي چې بیا ستا لار څوک نشي بندولی تا د منزل نه څوک نشي منې کولی خپل منزل مرام ته به ته رسې. نو راز صاحب ډېر زیات څه کړي دي په خپل ژوند کې هغه په خپل ژوند کې ډېر زیات شاګردان پیدا کړي دي 2-3 کاله د هغه ژوند او هغه ډېر زیات تنظیمونه جوړ کړي دي په تنظیمونو کې بیا هغه دغه کړی دی د هغې خلکو تربیت کړی دی شاعرانو ادیبانو. تاسو څه وایي؟ ما تاسو دا پوښتنه کوله چې تاسو هغوی سره په کوم موقعو باندې کې پاتې شوي یئ او د هغو سره کوم مشاعرو تاسو ګډون کړی دی او هلته نه مطلب څنګه تاسو سره د هغوی تعلق و؟ راز صاحب په حوالې سره به زه دا ووایم چې یو خو به هغې سره اصل په ادبي محفلو کې په مردان کې په پېښور کې ملاقاتونه کېده خو چې د اسلام آباد خبره کوو نو زموږ خوشبختي وه چې راز صاحب په نورو لیکوالانو سره سره د مارګلې لمن کې چې کوم شاعران دي دلته چې کوم تنظیمونه دي بلکې تنظیم چې کوم لومبی فعال اکټیو لوی تنظیم پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چې بنیاد محترم ممري شفق صاحب اقبال حسین افکار صاحب او دغسې غني خټک صاحب نور ملګرو یې خو نو د راز صاحب د اسلام آباد لیکوالو سره یو ډېر جفت تړون او یو ډېره ښه رابطه وه نو زما دا خوشبختي وه چې کله به راز صاحب د ما چې کوم ذکر وکړو چې مردان یا نور پېښور ځای په ځای مشاعرو کې ادبي دستورو کې ورسره ناستې کېدې نو دلته به چې هغوی راله اسلام آباد ته نو هغوی به دلته کې قیام چې کوم دی نو اکیډمي اف لیټر یا دلته هر ځای کې به چې و نو افکار صاحب به کوارډینیشن وکړو ملګري به ټول راجمع شو هغوی ته او که چېرې دغه به یو ادبي پروګرام نه مو او راز صاحب هسې په خپل څه کارونو م راغی نو دلته به هغوی سره یو ډېره ګټوره ناسته وشوه یو ډېر سمپل ساده انسان او تاسو شیرازي صاحب لکه حیران به یې چې یو دومره لوی شخصیت به دومره کشرانو سره دومره زیات په سادګۍ سره دومره په مینه محبت سره ملاوېده
چې دا کشرانو به د ځان نه څه تمه پیدا شوه ګینې چې زه هم څه یم ګینې چې خو دا د راز صاحب د شخصیت کمال و چې هغه به کشرانو لم دومره ډاډ او دومره زړه ورکو هغې باندې به دومره هغې هغه ډاډګیرنه به یې کوله حوصله به یې ورکوله نو دغه یي د مشرانو او د لارښودانو چې کوم اصلي دغه نو هغه دقه یي چې لکه کشران یو ډېر ښه طریقې سره مخ پر وړاندې بوځي د خپل کردار نه متاثره کوي راز صاحب خپله د خپل دغه چې کوم دی نو هغه خپله د مضمون خپله تشریح وه د خپلو شعرونو د هغه شخصیت که نه د هغه چې کوم شخصیت و نو د هغه د فن او د هغه ترجماني کوله او د هغه به د خپل شخصیت نه خلک متاثره کوو صرف د لیکلو نه ګینې چې راز صاحب شعر لیکلی د هغې نه خلک متاثره شوي دي یا مقاله لیکلې ده یا څه بل څه لیک کړی دی او د هغې نه خلک متاثره شوي د خپل شخصیت نه خلک متاثره کړی دی نو ماته هم دا اعزاز زه وایم چې اصل دی چې د راز صاحب په نازولو کې لکه تاسو وګورئ دلته زمونږ د پښتونخوا د نورو ملګرو د شاعرانو خبره نه کومه د اسلام آباد خبره کومه مختصر به کړو دلته کې لکه عبدالحمید زاهد صاحب سره اقبال حسین افکار صاحب دي سره ډېرې نږدې رابطې به وي بلکې زه دلته کې به د عبدالحمید زاهد صاحب د کتاب ذکر لازمي ګڼم چې هغه ته دا اعزاز حاصل دی عبدالحمید زاهد ته چې د راز صاحب چې کومې سریزې وې چې کومې سریزې دي په کتابونو مختلفو شاعرانو ته لیکلې وې نو هغې کې زاهد صاحب چاڼ کړی دی زاهد صاحب یو 3 کتابونه په یو ځای چاپ کړي یو شفق رنګ هغه د نامتو لیکوال نومرې شفق په شخصیت باندې د هغې ټول لیکونه په هغې باندې چې کوم شو او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په اثر افغاني صاحب باندې او عبدالعلیم اثر افغاني صاحب باندې بل کتاب چې کوم دی نو په سلیم راز صاحب سره د زاهد صاحب یو خاص تړون رابطه او ډېر مینو کې راز صاحب نو زاهد صاحب عبدالحمید زاهد دغه د راز صاحب سریزې را جمع کړې په هغې کې بیا چاڼ وکړو او هغې نه بیا یو کتاب یې دغه کړ د 3 نیمو صفحو یو ډېر ښه کتاب او د پښتو ادب زده کوونکو دپاره هغه ډېر ګټور دی هغې کې د راز صاحب فکر په هغې کې جوت دی په ډاګه دی نو دلته به دغه شخصیتونه علاوه زه وایم چې لکه تاسو زما په حوالې سره چې تاسو سره نو ګوره راز صاحب څومره مشر او څومره سینیر څومره نو څه وخت به چې تېر شو نو لکه مونږ به هم وخت په وخت رابطې او خبر به مه اخیسته خو د هغې د طرف نه به مونږ ته باقاعده ټلیفون راغی خبر به یې اخیسته څنګه یې حالات څنګه دي ادب دغه ځای څنګه روان دی بچي څنګه دي نو هغه یو ډېر مهربان مشر و هغه یو ډېر لکه کوم هغه روایتي پښتانه هغه یو روایتي یو ډېر لوی مشر او ډېر لوی پښتون و د اجرپاس پښتون چې کوم پښتون مشر دا لازمي ګڼي چې لکه دا زما کشران دي نو دا نه ګڼي چې زه مشاعرې له لاړم ادبي پروګرام له لاړم دغه ځای کېناستم او بس خلکو صفت ستاینه وکړه رالم بس ختم هغه بیا یو ډېره اوږده سینه یو ډېره غټه توان صلاحیت الله ورکړو چې کوم ځای ته تللی نو بیا د دغه ملګرو د دغه کشرانو د دغه شاعرانو ادیبانو بیا خیر خبره اخیسته او باقاعده دا یو ډېر لوی ګران کار دی بالکل کوم چې لیکوال وي یا ادیب وي یا شاعر وي هغه که مړ هم شي نو هغه ژوندی وي لکه څنګه چې پریشان صاحب ویلي چې زرین به مړ زرین از زرین پریشان نه مرم ژوندی به د دنیا په تذکرو کې پاتې کېږم نو باید چې راز صاحب هم یو ډېر عظیم شخصیت و بلاشه ایوارډونه ورته میلاو شوي دي بلاشه د هغوی خدمات دي خو تاسو ته کوم داسې اهم او مهم چې کوم ایوارډونه هغو ته میلاو شوي تاسو یاد دي که هغه زموږ اورېدونکو ته لږ هغې باره کې ووایئ شیرازي صاحب او راز صاحب ته خو هسې ډېر زیات بې شمېره ادبي تنظیمونو د طرف نه یا تاسو خپلو خبرو کې ووایئ چې هغې د ادبي سلسلو کې بیا د پاکستان نمایندګي کړې ده پښتو سره سره بیا هغه د پاکستان نمایندګي کړې ده هغه روس ته تللی دی د روس په سټیجونو باندې هغه خپل فکر څرګند کړی دی د یو پښتون په حیث د یو پاکستاني په حیث او د یو پښتون شاعر ادیب په حیث باندې هغه هلته خپل فکر څرګند کړی دی هغوی بھارت ته تللي دي د بھارت په سټیجونو باندې هغوی خپل ټیلنټ خپل توان صلاحیت خپل فکر هغوی ښوولی دی هغوی چین ته تللي دي هغوی افغانستان ته تللي دي
افغانستان ته خو ډېر زیاته خو رور ګاونډي ملک دی او هلته خو عام زمونږ شاعران ادیبان څنګه چې د هغه ځای ملګري دلته راځي د دې ځای شاعران ادیبان هلته کې ځي نو راز صاحب خو بیا افغانستان ته ډېر زیات تللی دی او هلته کې هغه خپل فکر او خپل چې کوم هغه هغه څرګند کړی په هغې سټیجونو باندې او یو ډېر لوی فالورز ډېر زیات مینان هلته کې نو د دغه ملکونو نه علاوه په ملک دننه چې څومره ادبي تنظیمونه دیم ایوارډونه ورکړي لوی ایوارډ هغې ته صدارتي ایوارډ میلاو شوی پاکستان ګورنمنټ د طرف نه د هغې نه علاوه د اکیډمي اف لیټر چې هغه هم د ګورنمنټ اف پاکستان د طرف نه نو هغه ورته خوشحال خان خټک ایوارډ میلاو شوی دی او دغسې بیا د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد یا د پېښور مردان او د هزارې او بنو کوار د ټولو ادبي تنظیمونو طرف نه ډېر زیات ایوارډونه خو لوی ایوارډ او یا چې کوم هغه دی نو هغه د راز صاحب هغه مینه چې د خلکو په سینو کې موجوده ده چې دغه دي لکه هغه مړ دي په مادي توګه باندې په روحاني طور هغه مړه نه ګڼي د هغې چې کوم مینان دي او ډېره لویه صدمه کې دي تاسو ته هم معلومه ده موږ ګورو میډیا ګورو سوشل میډیا ګورو او پرون ما زاهد صاحب سره خبرې کولې چې لکه د راز صاحب په مرګ باندې یو ډېر لوی دغه داسې خلا هم رامخې ته شوه او خلک هم موږ ګورو چې ډېر زیات خفه دي نو دا د راز صاحب هغه مینه محبت د هغې شخصیت دی راز صاحب خو چونکې ډېر عظیم شخصیت و سردار ستوري خپل خبرو کې مو وویل هغوی خو د دنیا نه سترګې پټې کړې څوک ګڼئ تاسو چې د راز صاحب نه بعد هغه د پښتو په دغه چوکۍ باندې کې قدمونه ایښودلی شي او د پښتو دغه شان خدمت چې کوم دی هغه جاري ساتلی شي په تنظیمي حوالو سره هغې خو خپل لکه څنګه چې یو مکتب وي د قلندر مومند صاحب یا داسې نور چې څومره مشران دي نو دوی سره دا دوی ټول په یو ځای باندې خدمت کړی دی نو د هغې هغه دغه مکتب خلک دغه شاګردان چې لکه دا به ووایو چې راز صاحب د هر چا راز دی د هر پښتون شاعر ادیب او د هر ذي شعور او په پښتو مین خو چې ورسره کوم نږدې پاتې شوي په دغه کې نو هغې کې ورسره ګڼ مشران او دغه شته دی او دا زموږ د ټولو شریک فرض جوړیږي د هر شاعر ادیب نو دا خبره یو تسلیم شوې غونته خبره دی کې شک نشته دی چې راز صاحب سره اختلاف یي په هر ځای کې څه ناڅه اختلافات دي خو راز صاحب داسې شخصیت دی چې هغه مونږه زمونږ چې څومره دغه دي که هغه پښتو څانګې دي په یونیورسټو کې او که هغه زمونږ پروفیسران پی ایچ ډي سکالران دي که هغه زمونږ د تنظیمي حوالو سره لکه سینیر شاعران او منلي شوي وتلي خلک دي نو هغوی ټول راز صاحب سره مینه کوي او هغوی به د ټولو فرض جوړیږي چې د راز صاحب دا پیغام او دغه نیمګړی سفر مخ پر وړاندې بوځي دلته مونږ که لږ غونتې ذکر وکړو د راز صاحب چې ناروغه شو تېرو ورځو کې هسې خو هغوی مونږه زه نور څه ملګري د اسلام آباد نه مونږ تللي وو بیا زه او اقبال حسین افکار صاحب دا د کال 2011 خبره ده چې په هزاره یونیورسټۍ کې دغه ځای کې د هزارې پښتو اکاډمۍ طرف نه یو ډېره لویه ادبي دستوره وه اسماعیل ګوهر صاحب دي او د هغې ټولو تابع کړې وه نو هغه ځای کې هغې سره چې پروګرام ختم شو نو زه او اقبال حسین افکار صاحب چې کوم دی نو هغې ځان سره بوتلو مونږ وایي چېرې مونږ واپسي کړو ما چې څنګه خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې هغه یو اجره پاس پښتون مشر و نو هغه وایي چې نه دا خو اوس ناوخته دی او دا د راز صاحب دغه ځای کې کور و په مالسیره کې که نه نو دغه ورځو کې هغه یو زوی هلته کې نو مونږ یې ځان سره بوتلو هلته کې نو چې مکاته نو هغه ځای کې نور چې کوم دغه ټول تا لکه هغوی دعوت ورکړه باقاعده او د مینې محبت یو ډک انسان و چې کوم ځای به کېناسته بس هغه ځای به یو جمع جوړه شوه یو پوره یو دغه به جوړ شو که نه او د زده کړې او یو دغه به چلېده روان به نو د هغه وخت نه ما کتل ما افکار صاحب ته ویل چېرې دا د کال 2011 خبره کوم چې راز صاحب هغه ټایم هم لکه په جسماني طور لکه بیمار و کمزور و که نه خو
دی به بغیر وسایلو لکه چې نه خپل ګاډي لري نه وسایل لري او په دومره ضعیفۍ کې په زیات عمر کې به د چارسدې نه د مانسیرې نه روان شو نو بنو ته به لاړ کوواړ ته به لاړ کویټې ته به لاړ کراچۍ ته به لاړ که نه او د خپل صحت یې خیال نه ساته او بس دک و چې هر ځای ته به دغه د پښتو او د ادب دپاره په دغه سلسلو کې به هر طرف ته ته خو چې کله د تیرو څو میاشتو نه بیخي په کټ شو بیا د تېرې یوې میاشتې نه نو دا مونږ وکاته چې د راز صاحب مینانو ډېره زیاته مینه څرګنده کړه هغې سره که هغه په حکومتي چوکو باندې ناست د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ډاکټر کاظم نیاز صاحب او که هغه بیا نور د وحدت مشر دغه مشرانو ذکر پکار دی ځکه چې د راز صاحب ډېر زیات خدمت کړی په اخر دغه کې سید پیر هارون شاه صاحب شو امجد علي خادم صاحب شو اقبال حسین افکار صاحب عبدالحمید زاهد دغسې انور غیب لالا کلثوم زیدي دي ډېر زیات لکه راز صاحب دلته نه روړ کړ نو چارسدې نه هسپتال ته او هسپتال کې بیا دغه مشرانو په وینا او د هغوی په مرسته باندې د هغوی یو ډېر ښه ټریټمنټ دغه شو د راز صاحب بچو ته ارشد سلیم وسیم یا نور بچو ته کورنۍ ته دا محسوس نه شو ګینې چې راز صاحب یوازې دی هغوی ته دا هغوی تسلیم کړه چې راز صاحب ټول عمر د پښتنو دپاره او د ځپلي قامونو دپاره کوم جدوجهد کړو نو په دغه وخت کې هغوی هغه چې کومه مینه وه بلکې په داسې و چې یو څو ملګري باقاعده دغه شي خپله ذمهواري ګڼله چې هغه رابطې د راز صاحب بچو سره خو په ګرانه ځکه چې هغوی به هلته کې هسپتال کې نو په یوازې هغوی ته ګرانه وه نو امجد علي خادم صاحب شو افکار صاحب ډاکټر مصطفی یا داسې نور ملګري نو هغوی دا ټولې ذمهوارۍ به دغه کولې او دغه رابطې بیا دلته کې اکیډمي اف لیټر ته اپروچ کول د ډاکټر عبدالله جان عبید عبدالحمید زاهد او د اقبال حسین افکار او د باقاعده دا مین ډاکټر یوسف خوش صاحب شو یا نور چې کوم متعلقه چارواکي دي نو هغوی هغه مینه قدر احترام راز صاحب ته ورکړو راز صاحب چې کوم دی نو دا به ووایو چې ډېر خوشحاله ګور ته لاړ مطمئن لاړ چې ما خپل څه دغه پرېښي دي خپل فالورز مې پرېښي دي خپل مینوال مې پرېښي دي خپل یو قافله مې پرېښې ده چې هغه تربیه کړې ده نو د راز صاحب غوندې مشران دی الله تعالی وبخي او نور چې کوم دي موجوده دي له خدای پاک جون ورکړي چې پښتو خدمت دا سفر دغسې روان وي داسې یو څو شعرونه د راز صاحب تاسو ته یاد وي او هغه زموږ اورېدونکو ته وړاندې کوي ځکه چې غواړي به زموږ اورېدونکي چې هغوی د هغوی یو څو شعرونه چې کوم دي هم اوري راز صاحب چونکې یو ډېر عظیم شخصیت و په هر چا ګران و که هغه د ادب سره تړلي خلک دي که هغه عام ولس دی که هغه چې هر څوک دی نو په هغو باندې کې راز صاحب چې کوم دی ډېر زیات ګران او ډېره مینه هم هغوی راز صاحب ته ورکړې ده ځکه چې راز صاحب ځوانۍ سره سره په دې په تېره مطلب کوم چې د هغوی د ضعیفۍ یا د بوډاوالي چې کوم وخت په هغې کې هم هغوی د پښتو ادب خدمت کړی دی نو زموږ اورېدونکو هم په تمه دي چې یو څو شعرونه د هغو وړاندې کوي صحیح ده یاره د اتفاق خبره ده ما خو خپل څه شعرونه راسره دغه ني خو اقبال حسین افکار صاحب چې کله مونږ جنازې ته تلو د راز صاحب ماسخوتن روانو مونږ نو دغه ټیم کې دغه وخت کې افکار صاحب یو نظم لیکلی دی زمونږ ډېر زیات خوښ شو او ډېر مزیدار نظم دی نو ګرانو اورېدونکو ته به د اقبال حسین افکار صاحب لیکلی دا نظم چې هغې د راز صاحب روح ته ډالۍ کړی دی د دې نه مخکې د راز صاحب یو دوه شعرونه د راز صاحب مینوالو دپاره د ګرانو اورېدونکو دپاره چې د دیدن ګټې متاوان کړی دی د دیدن ګټې متاوان کړی دی مولا په نیمه شپه اذان کړی دی او خلک وختونو پسې ګوتې مروړي خلک وختونو پسې ګوتې مروړي وختونو مونږ پسې ارمان کړی دی نو بېشکه چې وختونه د راز صاحب غوندې شخصیاتو پسې ارمان کوي اقبال حسین افکار صاحب لیکي چې کلندره کلندر لاړ کلندر لاړ پیروکار د صنوبر لاړ کلندر لاړ پیروکار د صنوبر لاړ
هر کلی ته یې راوځئ هر کلی ته یې راوځئ د اجمل د زړګي سر لاړ هر کلی ته یې راوځئ د اجمل د زړګي سر لاړ ولسپاله غریب پاله ولسپاله غریب پاله لوی پښتون ستر دانشور لاړ او د بدلون آرزو په زړه کې د بدلون آرزو په زړه کې نوې ژوند لا په سفر لاړ د بدلون آرزو په زړه کې نوې ژوند لا په سفر لاړ راز چې راز د انقلابو راز چې راز د انقلابو کړو یوازې بشر لاړ باچا خان به ترې زاریږي باچا خان به ترې زاریږي د ولي د اشنغر لاړ او د زاهد سره یې سریزې دا ما چې کوم ذکر وکړ چې زاهد صاحب کتاب د زاهد سره یې سریزې مصطفی نه بې خبر لاړ او نن عابد ډاکټر ظهیر دی ډاکټر عبدالله جان عابد نن عابد ډاکټر ظهیر دی ګرګه پرېوته او غر لاړ او کړمار مې نه خبر کې کړمار مې نه خبر کې پښتنو نه سخنور لاړ او هسکه مې نه دي وي هسکه هسکه مې نه دي وي هسکه سلیم راز پر رهگذر لاړ او فیض به هم زمونږ دلګیر وي دا فیض الوهاب فیض او هسکه مې نه قمر راهي صاحب کې اندیش شمس القمر صاحب دغه د کړمار مې نه د سبحان لالا ذکر دی پکې او دې کې د افکار صاحب کمال دا دی چې کوم شخصیات دي کوم دغه دي د پښتو ادب استادان دي او راز صاحب باندې مینو راز صاحب ورسره پاتې دی نو هغه پکې ټول راپیلي دي چې هسکه مې نه دي وي هسکه سلیم راز پر رهگذر لاړ فیض به هم زمونږ ظهیر وي فیض به هم زمونږ دلګیر وي شپه شوه پاتې او سهار لړ او نن ارشد وسیم خفه دي د راز صاحب زامن نن ارشد وسیم خفه دي بابا جان چې د کیسر لاړ او د خادم امجد بد حال دی امجد علي خادم د خادم امجد بد حال دی سلیم راز د پیښور لاړ او هارون شاه وحدت کې ناست دی هارون شاه وحدت کې ناست دی راز په لار مې د پدر لاړ او ودود پروت په اشنغر دی ودود پروت په اشنغر دی او راز د کلي د سوکړ لاړ او د افکار خو سم زړه وچود د افکار خو سم زړه وچود راز چې نور په مازیګر لاړ ډېر زیات کلندر لاړ پیروکار د صنوبر لاړ د اقبال سرکار چې د پرنس څومره مستحیل شي کم دی دلته کې به دا خبره کوم سردار صاحب چې چېرته هم زمونږ داسې مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې کې زمونږ چې د پښتو ادب کوم خدمت کوي فنکاران دي کاتبان دي هغوی په اخر وخت کې ډېر په بد حال وي څوک د هغوی مدد او مرستې لپاره نه راځي خو راز صاحب چونکې یو ډېر عظیم شخصیت و د هغوی خدمات و د هغوی کار و زیار چې کوم د خلکو ستایل دی نو په خبرو کې مو ویل چې کله هغوی بیمار شو د ژوند د هر شعبې سره تړلي خلک چې کوم دی د هغوی تیماردارۍ لپاره لاړ هغوی سره اغزه کیو دا باید چې یو ډېره غټه خبره ده اخر کې به د راز صاحب چې کوم افکار دي کوم چې هغوی کومې خبرې کړي دي په خپل په شاعرۍ کې په خپل مقالو کې یا خپل په نور لیکونو کې نو هغه مخامخ تاسو کې دی او د ځوان کول ته به څه پیغام ورکولو غواړئ ځوان کول ته شیرازي صاحب هم دقه دی چې کوم اول خدای چې راز صاحب لکه 15 کتابونه چاپ دي که نه هغې کې نظم هم شته دی نثر هم شته دی نو پکار ده چې د راز صاحب کتابونه واغوستی شي او د هغه چې کوم افکار دي د هغه کومه نظریه ده هغه په غوره ډول ځوان کول مخ په وړاندې بوځي اول پې ځان پوهه کړي راز صاحب باندې هم کار شوی اکیډمي اف لیټر پې هم کتاب چاپ کړی د هغې په فن او شخصیت باندې د هغې نه علاوه دغه عبدالحمید زاهد صاحب ذکر ما وکړو نور په دې باندې ډېر زیات لیکونه شوي په سوونو مضمونونه په مختلفو رسالو او اخبارونو کې چاپ دي نو ځوان کل پکار ده چې دغه ټول ولولي او د راز صاحب فکر خو ډېر واضح و چې هغه په دې معاشره کې هغه انصاف غوښته برابري غوښته عدل غوښته مینه محبت غوښته اخوت غوښته یووالی غوښته او نفرت نه غوښته
او نه اتفاقي نه کرکه وه، نو پکار دي چې دغه ټول چې کوم دی نو موږ په ځان عملي کړو. بالکل جی ډېر زیاته مننه سردار صاحب دا زموږ نننی پروګرام ګرانو او خوږو اورېدونکو چې په کوم کې موږ د سلیم راز صاحب په ژوند فن او شخصیت باندې خبرې وکړې. د دې پروګرام پروډوسر محمد امین بنګش او تاسو اورېدل پروګرام ځلانده ستوري. اوس خپل کوربه شیراز احمد شیرازي له اجازت ورکړئ په لوی الله مسپارم. د لوی الله په امان. تاسو به اوس اورئ د دری زبان پروګرام آواز دوست.